د جیمیل اکاونټ په څنګه محفوظ کوئ که ستاسو سره موبایل نو په هغې کې به جیمیل اکاونټ چې دی دا پکې لازمي ځکه بغیر جیمیل اکاونټ نه چې دی موبایل نه استعمالیږي هغه که پلی سټور شو که یوټیوب شو داسې نور ډېر اپلیکیشن دي که هغه تاسو استعمالوئ نو په هغې کې به تاسو لازم جیمیل اکاونټ چې دی دا به وراچوئ بل دا چې جیمیل اکاونټ پکې نه نو تاسو نور اپلیکیشن چې دي دا هم نشئ را ډاونلوډ کولی ځکه په جیمیل اکاونټ په ترو باندې چې دی تاسو خپل موبایل ته اپلیکیشن چې دی دا راولئ نو ستاسو په موبایل کې به جیمیل اکاونټ لازمي نو هغه خپل جیمیل اکاونټ چې دی دا محفوظ کړئ که تاسو دغه نه محفوظ کړی ستاسو نه یا دا بند شو یا نه پاسورډ هیر شو نو تاسو خپل اکاونټ چې دی دا دوباره نشئ ریکور کولی ځینې کسان خو د خپل کاروبار په ځایونو کې چې دی خپل جیمیل اکاونټ ورکړی یا په بینک ورکړی یا په کمپنۍ کې ورکړی نو په هغې سره هغو رابطه ساتي نو اکثر د دې نه پاسورډ یا هیر شي یا هغه اکاونټ چې دی د دې نه بند شي دوی چې موږ دوباره کولاو کړو نو بیا هغه اکاونټ چې دی د دې نه کولاویږي ځکه په هغې کې څه څیزونه دي چې هغه لازم دي چې هغه تاسو نه یو ځای کړی نو تاسو خپل اکاونټ چې دی دا دوباره نشئ ریکور کولی نو په هغې کې به تاسو جیمیل اکاونټ او موبایل نمبر چې دی دا پکې بل یو ځای کوئ که دغه پکې تاسو نه یو ځای کړی نو ستاسو اکاونټ چې دی دا تاسو دوباره بیا نشئ ریکور کولی بل دا چې ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا پې هم آن کوئ چې ټو سټیپ ویریفیکیشن پې تاسو آن کړو نو که ستاسو پاسورډ هم چاته معلومي نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به نشي کولی نو په دې ویډیو کې د دغه طریقه ښیم چې تاسو به په خپل جیمیل اکاونټ کې موبایل نمبر او بل جیمیل چې دی دا به څنګه یو ځای کوئ د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ زیاتکر کسان چې دی ویډیو پوره ونه ګوري نو بیا هغو ته معلومات چې دي پوره ورنه رسي نو هغه بیا وایي دا پلانی شی چې دی دا به دې کې کار نه کوي نو ویډیو چې دی دا پوره ګورئ نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته کې زده کوو چې موبایل سکرین ته رالو موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی دغه شان دی به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ او په دې کې به وګورئ ګوګل تاسو ته به لاندې ښکارېږي دا موږ به دې کې دا ګوګل دی ستاسو په سیټینګ کې چې دی هم به ګوګل وي هغه به د ځان سره کولاو کوئ چې څنګه یې دا کولاو کړو نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي اودي پټه او سپین لیکل منیج یور ګوګل اکاونټ دې ځای ته چې دی تاسو د یوټیوب نمبر راتلی شئ د پلی سټور نمبر راتلی شئ د نورو ډېرو ځایونو نه چې دی تاسو منیج یور ګوګل اکاونټ چې دی دا تاسو کولاولی شئ خو په سیټینګ کې د هر یو کس سره چې دی ګوګل که ستاسو سره نه نو د یوټیوب نه ورته هم راتلی شئ د پلی سټور نه او کوم ځای نه چې تاسو ایمیل کوئ د هغه ځای نه ورته هم راتلی شئ نو دا به ځان سره کولاو کوئ منیج یور ګوګل اکاونټ چې څنګه دا کولاو کړو نو په دې کې به داسې دا له پاسه لیکلي چې دي دا داسې ځای نو دلته کې به راشئ سیکورټي به تاسو ته ښکارېږي دا سیکورټي چې دا به ځان سره کولاو کوئ دغه شان دی چې څنګه دا کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راغلی نو دلته کې به لږ لاندې راشئ لاندې به راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دوه آپشنونه به تاسو له درکړي ریکور فون لیکلی دی او ریکور ایمیل یې لیکلی دی نو د دې ځای نه تاسو نمبر او ایمیل چې دی دا یو ځای کولی شئ د هغې لپاره به تاسو دا ځای چې دی به کولاو کوئ که تاسو ایمیل یو ځای کوئ او که موبایل نمبر یو ځای کوئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ایډ ریکوري فون دی چې لیکلی دی د دې ځای نه تاسو د موبایل نمبر چې دی دا به دې کې یو ځای کولی شئ نو تاسو څنګه ایډ ریکوري فون چې دی دا یې ووالو نو له پاسه به تاسو خپل نمبر چې دی دا به ولیکئ انټري نمبر دغه ځای کې به خپل نمبر چې دی وبه یې لیکئ چې ستاسو سره موجود وي لاندې به بیا دا نیکسټ چې دی دا به ووایي چې څنګه یې دا ووالو نو دې ته به یو او ټي پي کوډ راشي اس ایم اس به تاسو ته راشي نو هغه او ټي پي کوډ چې دی به تاسو به دې کې ورکئ نو ستاسو نمبر چې دی دا به یو ځای شي دغه شانتې به پکې ایمیل چې دی هغه به پکې هم بل یو ځای کوي نو ستاسو دا ایمیل چې دی دا به محفوظ شي بیا په دې باندې تاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا به پې هم آن کوي لکه څنګه دا دوه یو ځای کړل نو له پاسه به تاسو ته ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا به ښکارېږي نو د دې ځای نه به تاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا به پې هم آن کوي دلته کې ځکه موږ بس د دغه ځای نه به تاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا به په خپل موبایل باندې آن کوي چې کله تاسو ټو سټیپ ویریفیکیشن آن کو کله چې تاسو بیا خپل جیمیل اکاونټ کولاوئ نو ستاسو هغه نمبر یا هغه جیمیل ته به یو او ټي پي کوډ راځي نو د هغې په تور باندې به تاسو خپل اکاونټ چې دی دا به کولاوئ بل لا که ستاسو اکاونټ ستاسو نه بند شي پاسورډ نه هیر شي نو د دې په تور باندې تاسو دوباره خپل اکاونټ چې دی دا ریکور کولی شئ خو که دغه پکې تاسو نه یو ځای کړي نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه دوباره بیا ستاسو لاس له چې دی دا نشي راتلی